ایجنډا خو زمونږ تاسو ټول ته معلومه ده چې زمونږ یوه ایجنډا ده چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د احتجاجي مهم روان دی د لانګ مارچ حقیقي ازادي مارچ په باره کې د دې د کامیابولو دپاره دا میټینګ دی. نو زه خو د خپل لیډرشپ ته وایم چې الحمدلله تر نن تاریخه پورې د عمران خان هر یو احتجاجي او مونږ خو دغه احتجاجونه پکې لیدلي دي او کوهی لګیا 2011 نه هر یو کامیابي یو د بل نه اخیستی. خو دا کومه مایوسي چې ما واورېده د خپلو ملګرو او د مندن دا شکایات او دا ګیلي چا سره په زړه کې دي چا په خولو وي نو دا یو حقیقت دی او زما په خیال باندې د حقیقت نه سترګې پټول نه دي پکار. زمونږ د فریاد او زمونږ د درد اورېدو هم تاسو یې چې دې وخت کې الله تعالی تاسو له زمونږ د بنیر مشري درکړله زمونږ د پاټۍ پکار دا دي چې مونږ دې ته سیریس کینو. دا نه چې یو وی ما ته شیر اکبر خان ټلیفون کړلی بل وی ما ته کامران خان کړلی بل وی زما خو د فخر سره ډایرکټ تعلق دی داسې ګورې موږ به ناکامه یو ټول به ناکامه یو او ټول عمر به ناکامه یو. دا سیاست نه دی. دا ګوره عمران خان لګیا دی هغه د امریکې نه ځان ازادوي د غلامۍ نه. نو دا نه ده چې موږ هغې مشران نه منو. زمونږ شیر اکبر خان هم د سر تاج دی او کامران خان هم زمونږ د سر ګل دی. ریاض خان او فخر باچا هم زمونږ مشران دي. زمونږ قدرمند دي زمونږ د پاټۍ عزت دی. زمونږ جنګ په څه دی دلته څه دي چې موږ یو بل سره جنګ وکړو. یقین وکړه په زما په خیال باندې په دې 4 کاله کې به یو یونین کونسل ته 10 ستنې نه تلي 10 سینټ پمپ به پکې نه شي یو ټرانسفر به پکې نه شي. دا څه حال دی زموږ دا داسې نه کېږي. وروره جاوید بھائی که تاسو ما اجازت راکوئ چې زه د خودوخیل نه راواوړم نو په 18 ځای کې به کلي په کلي تنظیم جوړ کړم. چې تاسو خپل تنظیم نشئ جوړولی زه هم ستاسو د حلقې سره تعلق ساتم زما هم امپی نشته. خو الحمدلله زه د خپل خودوخیل نه د هر ویلج کونسل نه مطمئن یم. ما سره تنظیم شته. ما سره چې کوم کار کېږي هغه زما په نالج کې دی. چې کوم کار ټنډر پروسس کې دی هغه زما په نالج کې دی. یو کار داسې نشته. اوس ما معلومات کوم ما سره هینډ پمپ شروع دي دلته کې لا نه دي شروع. نو ستاسو کمې دي که نه ټنډر یې شوی دی ټیکهدار ته بور کلر میلاوي ولې نه دي شوي. فکار دی چې تاسو تنظیم جوړ کړئ د هغې معلومات دا ستاسو کمې دی که نه جي. ګوره هغه زما کار دی خو ستاسو مندڼ دی جي. وزیر الله صاحب راته نو دوی ته ما دا ووایي ریاض خان او فخر باچا ته ما عزت نه درځم دی له تاسو موږ ته ویلو چې دا پهله به وزیر الله ستاسو حلقې ته راشي. نو هغوی ما سره دا وعده کړې ده چې انشاءالله تعالی دې پسې به سپیشل که دې وخت کې تاسو ته موږ دې حلقې ته وزیر الله راوستنو فایده یې نه کوله. ما ورته ویل نه موږ له د احتجاج نه راځي موږ له د جلسې نه راشي موږ به خیر جلسه ولې وکړو موږ له به سکیمونه وکړي موږ له به منظوري وکړي. زموږ ډېر حالات خراب دی لکه توتالی اسپتال او ناوګۍ اسپتال موږ 2 اسپتال یې ورکړي وي. نو توتالی او الحمدلله ټنډر شوی دی تقریبا د 46 کروڑ روپو. نو زه د فخر جهان ډېر شکریا ادا کوم چې هغه کړی دی او ریاض خان او هغوی دواړو کړی دی. اوس پاتې ناوګۍ دی په کار دا دی چې دې پیره کې دې ډیپۍ کې د ناوګۍ اسپتال خامخا هغوی ټنډر کړي. نو دا مسایل زمونږ شته خو موږ به خپلې مسلې هیرو. دا معمولي مسلې نه دي. دا زما او ستا او دا کیسې نیسي دا ځکه چې زموږ لیډر ته یو ډېر لوی سوچ هغه ډېر لوی جنګ کوي. هغه زموږ د بچو د مستقبل جنګ کوي. نن هغه د ګولو د لاسه پروت دی. هغه اوس دومره امریکا هغه ژوند ته نه پرېږدي وجني هغه د چا دپاره ځان نه خو څه نه غواړي که غواړي ځان نه خو زما په خیال دغه مساجت هم ني دغه لار غواړي نه پیپ غواړي نه کوڅه غواړي خو یو سیستم غواړي چې دا ملک ته آزاد شي حقیقت کې د آزاد شي. که هغه د پنډۍ د ماماګانو نه که هغه د امریکې نه که هغه نور ملکونو نه چې دا ملک حقیقت کې آزاد شي. چې تر څو موږ حقیقت کې نه آزاد که نه موږ دا مسایل به وي. دې ملګرو داسې خبره ده چې هر ځای کې به انشاءالله تعالی د خپل مندړ او د خپل تحصیل حق او د هر چا نه به غواړو او خو په نه به غواړو
او دوی ته هم وایم چې تاسو ته څومره وس کېدی به مونږ خو خیرات او زکات هم کېږي مونږ له راکوئ مونږ خو ډېر خراب یو ټیک ده او تاسو له به انشاءالله تعالی مونږ عزت درکوو که قبیله شو که اوګا شو دا خلک په بغیر ستاسو وینا تاسو ته عزت درکوي او درځي بدل او درغلي دي دا تر وزیرستانه مونږ ګرځېدلي یو نو انشاءالله سواړی ته خو به درځو خو په نره به درځو خو نه زمونږ ګیلې لکه جاوید بهی چې ووایي دا حق بجانب دي ځکه دا مونږ هم په دې حلقه کې 18,000 وټ اخیستلي خو زمونږ هغه په 18,000 نه دی امپې شوی ستاسو هغه الله پاک په 14,000 امپې کړلی حالان کې وټ مونږ ستاسو نه ډېر اخیستلی خو دا ما ته پته ده چې هغه پکې 15,000 سیوا وچولي د بار نه په کټاکوټ کې 0 وټه څه کوي چې هغه خدای پکې چولي دي دا ما ته معلوم سټیشن دي دا چولی شوي وټونه دي سردار قسم دی که ګټلي خو دا خو ما د الیکشن وکړو ما ته پته ولګېده چې دا دې کوم ځای کې چولي او څنګه یې چولي وروره د اوس ته درته وایو چې دغه څیز د خو به مونږ انشاءالله تعالی څه غم پخپله کوو څه به تاسو سره کوئ باقي په پارټۍ کې اتحاد او اتفاق ساتل لازمي دي ټیک ده لازمي دي لازمي زمونږ عمران خان لیډر دی که دې بیکیانې له ټکټ ورکړو نو قسم په خدای دی وله ګرځو انسان دی انسان خو لکه هغه ټول معزز دی ټول نوابانه خانان دي خدای شته که لرګی راته ووایه بیټې نشاني که نه نو سره د ښځې به ګرځم اوټ به وله ګورم سره د ټولې نره ښځې به ګرځو اوټ په عمران خان له ګورو او د دې ګنده به ځان خلاصو دا پیر هغه خبرو کې بالکل شک نه خو زه لیډرشپ ته وایم چې تاسو څه کوئ که نه خپله قبله درسته کړئ زما خیال دی تاسو ټولو ته په دې امازي کې هم او د چمله کې هم په دې نه کېږي یریږئ ما چې د چا څه نصیب وي هغه هغه ته الله ورکوي عزت او ذلت قرآن کې الله وایي چې دا زما کار نو چې په قرآن مې یقین وکړئ که نه بس چې د چا نصیب کې هغه ته به میلاویږي موږ ورکړي یو موږ مه دوه ځایه کوئ موږ مه دوه ځایه کوئ یو بل ته هغه مه راکاږئ تاسو ټول زموږ د سر ګلونه یې ټول زموږ مشران یې موږ د زړه نه اکسپټ کوو ټول د یو بل نه ښکلي او انشاءالله برپور سپورټ کوو هغه خو تنظیم لازمي جوړ کړئ د مندړ ملګرو ته وامه د چملي او ماضي دواړو ته لازمي جوړ کړئ او بغیر تنظیم یو کار مه منئ که هغه هر یو کوي مې منئ تنظیم مین پارټي ده نو بس دې له زور ورکړئ بیا به ډېر اسانه بیا به موږ ته ګوره لکه موږ سره اوس تنظیمونه شته نوټیفاید نه دي خو موږ سره شته نو الحمدلله کار ښه سیټ دی ولې یو وټساپ کې ګروپ وکړو ټول بس جلسې له هم ځان تیاری هر سره نو ډېر اسانه دی تنظیم سره نو زما نه ما د ګوډې خبرې وي په دې خفه کېږي ما خو انشاءالله تعالی ویښ اوسئ لکه زموږ سره چې کوم مکار دی که نه هغه د اوس نه ګوره کوشش کوي چې دا پارټي دې دوه ځایه شي نو کوشش کوئ چې پارټي متحد او اتفاق یو بل سره وساتئ